عزتمندو څوک چې په روژهدار باندې خوراک خاک وکړي الله پاک په ده ته د دې په عوض او بدله کې 3 انعامات ورکوي. یو انعام به ورته الله پاک دا ورکوي چې د جهنم نه به الله پاک آزاد کړي، او دویم د ګناهونو مغفرت به ورته الله پاک وکړي، ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي، او دریم انعام به ورته دا ورکوي چې د روژهدار عمره ثواب به الله پاک دې انسان ته ورکوي. حدیث پاک کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې په دې میاشت کې د الله د رضا دپاره په یو روژهدار باندې چا خوراک وکړو نو دا به د ده دپاره د ګناهونو مغفرت شي، ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي، وبه بخي ورته، او الله پاک به د جهنم نه آزاد کړي، او دریم نمبر به ورته الله پاک د روژهدار عمره ثواب ورکوي. خو د روژهدار په ثواب کې به هیڅ کمی نه راځي. همدغه وجه ده زمونږ اسلافو به هغوی به په رمضان المبارک کې د صدقو ډېر زیات پابند او اهتمام سره به یې کوو، ډېره پابندي به پکې کوله. عزتمندو یو مشهور بزرگ دی حماد بن سلمه رحمه الله، دا ډېر مشهور بزرگ تیر شوی دی. د دې باره کې راځي وی دی به په رمضان کې هر شپه د روژه ماتي په وخت کې به 500 کسانو ته روژه ماتې ورکړه، او چې کله به د اختر شپه راله نو د اختر په شپه باندې به ټولو لا یو یو جوړه کپړې اغوستې، کپړې به یې وله اغوستې. عزتمندو زمونږ په دې عوامو کې یو غلط فهمي ده، چا له یو روژه ماتې ورکوي، یو څیز یې ورکړو نو هغه ورته وایي ویلکه وي دا واله خو روژه ماتې به زما په دې څیز باندې کې ښه، نو دا ویل نه دي پکار، ځکه الله پاک ډېر رحیم او کریم ذات دی. تا چې روژهدار ته دغه څیز ورکړو نو که هغه په دې باندې روژه ماته کړه او یې د خوراک په منځ کې وخوړو یې په آخر کې وخوړو، الله پاک ویني، تا ته به الله پاک د روژهدار عمره ثواب درکوي. نو لہذا دې وینا ته څه ضرورت نشته چې راته دا څیز واخله او زما په دې څیز باندې به ته روژه ماتې. نو عزتمندو په دې کې صدقات پکار وي، خیرات پکې پکار وي، روژهدار له روژه ماتې ورکول پکار دي، دې کې ډېر لوی اجر دی.